بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو اوس خو انټرنیشنلی یو ډېر غټ خبره هغه دا دی چې یاره اسرائیلو په ایران باندې حمله کړې ده او ظاهره خبره ده ایران او بیا د دې خطې د هغې په اثرات د هغې به څه اثرات خو ننني پروګرام کې مونږ کیدای شي دغه موضوع مونږ سبا یا بله ورځ له واخلو. ننني پروګرام کې مونږ چې کوم نن د خیبر پښتونخوا بجټ هم پیش کو صوبایي حکومت په اسمبلی کې هغه پیش کړی دی صوبایي اسمبلی ته او د منظورۍ دپاره او د دې نه مخکې چې کوم دی وفاقي حکومت هم خپل بجټ پیش کړی دی. ننني پروګرام کې به مونږ چې کومې خبرې کوو هغه په دې باندې چې خاص کر خیبر پښتونخوا سپیسیفیک یو خو دا ده چې تاسو زما مخکیني پروګرامونه بنګ اورېدلي لکه زه دا خبره کوم چې د خیبر پښتونخوا کې صنعتونه چې دي که په هغې کې څه 2000-2500 صنعتونه دي نو زیاتره پکې بند هم دي او څه پکې داسې دي چې کپاسټي سره هم نه دغه کېږي مسایل ډېر زیات دي دغه شانتې ټریډ حوالې سره. نو دا ګورو چې هغه صوبه چې تقریبا د 13-16 کالو راسې د داسې حالاتو سره مخ ته چې یو طرف ته مذهبي انتها پسندي بل طرف ته ملیټنسي بل طرف ته چې کوم دی فوجي اپریشنونه او دا تقریبا دی کې ارسپیکټو پوره انټایر صوبه چې کوم ده کې یو ضلع دو نه علاوه د دې مسایلو سره مخ ته. اوس په دې حالاتو کې دې صوبې له وفاق چې کوم دی څه داسې کړي دي چې دلته کې صنعتونه واپس رواو شي چې ځوانانو ته د نوکرۍ یا د دغه ټایم میلو شي د تجارت دپاره څه داسې کړي دي. نور هغه دا باقي څیزونه خو به چلیږي چېرې تنخواګانې سیوا شوې تنخواګانې کمې شولې هر یو کس وي مونږ ټیکس نه لګو خو اخره کې بیا پته لګي ټیکسونه ډېر زیات دي ټیکسونه کمو ټیکسونه دغه کو خو سپیسیفیکلی په دې موضوع به مونږ خبره کوو چې خیبر پښتونخوا چې دې ټیم کې ضرورت دا و چې یاره دا 20 کاله زمونږ د ریاستي پالیسو د وجې نه دا نه ده چې هلته کې په خپله باندې دا شی راغلی دی خو که افغانستان کې مسله راغلې هم د خیبر پښتونخوا ډېر قابل خلک دی ډېر هغه څه وي ورته بادر ورته وي بعض وي شمشیر ورته وي کله یو عجیبه عجیبه خطابات ورله ورکوي. هغه ورځ وزیر اعظم صاحب هم تللی فیلډ مارشل صاحب هم تللی اخره کې چې ما ته پته ولګېده غټه خبره یې پښتنو ته دا وکړه د خیبر پښتونخوا خلکو ته چې تاسو خو ډېر بادر یې او هغوی هم په دې باندې خوشحاله شو. واپس وزیر اعظم راغی نه څه د پروجیکټ اعلان وکړو نه د صنعت دپاره نه د تجارت دپاره نه په تعلیم او نه په صحت کې. ننني پروګرام کې هم په دې موضوع خبره کوو چې یاره داسې څه شته چیرې د دې صوبې چې کوم دی د دې صنعت دپاره د دې د تجارت دپاره کم مرج ډسټرکټس چې کوم دی د دې سره قبایلي ضلعې چې کومې مرج کړي د هغې دپاره چې څه شته د دې ځوانانو دپاره که نه همدغه خبره ده کوم چې اکثر زه وایم ډېره ښه خبره ده چې سړی وزګار شي نو ښه خبره دا ده چې په تبلیغ کې لاړ شي او که دغه نه چې ډېر بېروزګاره شي نو بیا د نورو خلکو سره ملاویږي. په دې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو میلمانه تاسو سره تعارف کوم اسلام آباد سټوډیو کې زموږ سره ناست دی تاسو دپاره تعارف محتاج نه دی. کله چې د بجټ خبرې د اکانومي خبرې نو ډاکټر صاحب خامخا زموږ سره ډاکټر ارشاد صاحب ډاکټر صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم تھینک یو ویری مچ. د پېښور سټوډیو نه زموږ سره د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز د هغې موجوده صدر فضل مقیم خان دی او د هغوی سره څنګ کې ناست شهزاد صدیقي صاحب څوک چې ترجمان دی د انجمن تاجران تنظیم د خیبر پښتونخوا. فضل مقیم خان تاسو ته او شهزاد صدیقي صاحب تاسو دواړو ته هرکلی به ما ډېره مننه. ډاکټر صاحب زه یم که بسم الله دی فضل مقیم خان نه وکړو د خیبر پښتونخوا د بجټ نن پیش شو نو چې د دوی نه پکې دغه وکړو چې یاره څه پوزیشن څه دی څه توقعات. فضل مقیم خان تاسو نه لمبې پوښتنه کوم تاسو به د خیبر پښتونخوا بجټ اورېدلي 13 ورځ چې کوم دی د وفاق بجټ ما اورېدلي انټرو کې ما وویل چې یاره خیبر پښتونخوا صوبه چې کومه ده په هر لحاظ سره ډېره زیاته متاثره شوې د مذهبي انتها پسندۍ نه د عسکریت د وجې نه عسکریت پسندۍ د وجې نه او د ملیټري اپریشنز د وجې نه تاسو پکې داسې څه وینئ چې لږ په زخمونې د الله مرهم یخیږي د دواړو بجټس کې. بسم الله الرحمن الرحیم چې ډېره مننه حسن خان چې تاسو کم سے کم د کې پي کې په درد کې څه خبرې خو کړلې. دا ډېره لویه خبره ده چې نن صوبایي بجټ لو اور دا اندازه واخلئ کہ ایٹ اے ٹائم دا سندھ بجٹ اور دا کے پی بجٹ دواړه په یو وخت کې را روانو اور دواړه ټي وي کې ایٹ اے ټایم په نیم سکرین کې کے پی کې او نیم سکرین کې سندھ دواړو شروع چلو عوام په پوه نه شو چې دې دواړو څه وي. نو دا وته لکه د عوامو لا ډاچ کولو لپاره دا طریقه ډېره ښه وه چې دواړه یو ټایم شو عوام به پوه نه شو چې سندھ څه بجټ ورکړل او کے پي څه بجټ ورکړل. هغې دومره شور نه باوجود کم لږ ډېر مونږ پوه شو. هغې کې چې نمبر 1 خبره دا ده
کہ دا کے پی بجٹ دے 2119 بلین ٹھیک شو جی نن دا کم 2119 بلین بجٹ پیش شو دیکھی جی دی ایجوکیشن دا پارا 20 ارب روپے اٹھا کلے کم دا ٹوٹل دا بجٹ اشاریہ 94% اشاریہ 1% بتا ایجوکیشن دا پارا ندی ٹاکلے شوے نو تاسو دا وګڼئ کہ بھئی دا اور بیا دا ہیلتھ واخلی تو 2119 ارب روپو بجٹ کے ہیلتھ دا پارا 21 ارب روپے اوٹا کلے شوے کم اشاریہ 99% لیس دین ٹو 1% فار ایجوکیشن فار ہیلتھ دی اوٹا کلے وکار داوا کہ دا دوار دیر مهم مطلب جو آگا ایجوکیشن اور ہیلتھ بکار داو کہ دی ٹک ٹاک فنڈنگ با کڑے ہو اور ٹک ٹاک خلق تو فیسیلیٹی ور کڑے بوا لیکن دا تاسو گو رہی کہ 21 بلین روپیز کا لیس دن ٹو 1% راضی دکا سے جناب تاسو داو گو رہی کہ زمگا کم بچٹ دے نو دا دے دا مین ریونیو کم دا آگا فرام دا فیڈرل بچٹ دے 90% دا فیڈرل نا کم زمگا بچٹ با راضی نو زمگا 2119 ارب کے 90% کم بجٹ دے آگا دا وفاق نہ کم زمگا محصولات برازی آگے باندھے ڈیپینڈنٹ دے 10% زمگا اخپل انکم چرتا لاڑو زمگا انکم ڈے بائی ڈے ولی کم شو منگا خو حکومت تا چگے وولے کہ بھائی کم بزنس مین دے دا لگن دے حکومت وفاقی حکومت وی یا صوبائی حکومت وی آگا دا شاید گوری کہ کم بزنس مین دے بزنس مین از اے کولیجن پارٹنر آف دی گورنمنٹ نو گورنمنٹ اخپل دا پارٹنر خیال نہ ساتھی نو گورنمنٹ دا چاہ خیال بساتی بکار داوا کہ دی بزنس مین تا کم دی زنگا چیمبر تا راغلیو فیڈرل منسٹر اورنگزیب صاحب اول رالو منتا فبری مارچ کے اور مئی اسٹارٹ کے آغی رالو درے منسٹران یو فائنانس منسٹر یو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر اور یو انڈسٹریل منسٹر دی رالو دی مونگنا ٹول بتے کم زنگا پرابلم جو آگا ٹول رانا واغست اور یقین دہانی رالا راک رالا کہ دا بزبا مونگا سالو کو با اور زو دا خدای نے امید لرما کہ سباٹ کم دا ٹول بک زمونگ تا مخی تا راشی آگے کہ مونگ باو گورو نو خدای پا فضل باندے کی دیشی زمونگا پرابلم سالو شوی لیکن حاضر ساتھ پا ٹی وی کا دمرا شور و غلو پا آگے باندے مونگا پوئی نشو اور دا تاسو یقینو ساتے کہ جی دی اخپل پارٹنر خپا کی نو دی با کاروبار زندگی اور صوبائی گورنمنٹ چلی گی خوبا چلی گی اسم چلی گی لیکن سنگا سے کم خوشحالتیا مونگا غوارو آگا خوشحالتیا بکار دا زمونگا اخپل دا کے پی کے کم پروڈکٹ دی انڈسٹریل منرلز دی جیم سٹونز دی زمونگا ہنی مطلب ٹول پاکستان کے ٹول کے ہنی زمونگا دے زمونگا ہینڈ میڈ کارپیٹس دی دا کسی دا شدون دی توجہ ور نکی اور دی دا رامخ کے نکی نو دی تا ریونیو با نرا گونڈی گی دی اس 2% سیس دا کے پی گورنمنٹو لگولو دا کے پی پروڈکٹ باندے کم ایکسپورٹ کی گی یا امپورٹ کی گی ایون دا وان ٹرانزٹ باندے مو لگولو نو آگے سارا نتیجہ دا شوا کہ دا دی محصولات دیر ڈاؤن شو نو بکار داوا کہ دا محصولات ڈے بائی ڈے برا تک بکارو لیکن دا برا لار نشو دا اس دا دیر افسوس مقام دے کہ 92% بجٹ زمونگا دا فیڈرل ریونیو باندے ڈیپینڈنٹ دے جی اوکے مطلب دا دے ڈاکٹر صاحب رسول تاسو اللہ منگا اکثر دے پختو کی یو خبر کئی وی سل دے عمرہ خو یو دے ممرہ نو دا زب اکثر دے پلو پروگرامونو کے مچے دا یو یا ستا تاجر دے یا ستا سندکار دے چی آگا سل کسان زان سر مڑی دا سل چی کم دی دا یو کس دو یو خبر اوکللا چی دا حکومت پارٹنرز تی یو قسم لاو سنگا زمونگا وی نہ صوبائی حکومت راضی ہوئی دا دوی دا جب نہ چکم دے پیسے کہ صوبائی حکومتی کہ مرکزی حکومتی ہم دوی تے دا گئی تو سو چا فیڈرل گورنمنٹ کم گو رہے و خیبر پختونخوا سپیسیفک گو رہے سو امید دا تخکاری چیرہ دا سے سنگا چی مووی چی شل کالا خواغا منگا دہشت گردم وخلو ملٹری آپریشنز مو وخلو ولٹانا باندے نظامونم نوی نوی ران لیل نو صدا سے شوی دی چیرہ لگا دے صوبیلہ لگ مرہم باندے مرہم کی پا زخونو تھینک یو ویری مچ زه اول خو دا یوه خبره وکم چې د انډسټري پالیسي چې کومه ده که نه دا د بجټ نه بعد راځي یو 2 ورځې 3 ورځې بعد
خو انویسټمنټ چې کوم دی هغې دپاره د انډسټري دپاره انویسټمنټ ډېر ضروري دی خو که زه فیډرل بجټ وګورم نو په هغې کې د انویسټمنټ دپاره داسې څه خاص انسینټیو په هغې کې نشته خو د کې پي حوالې سره چې زه خبره کوم ګوره سیاسي دغه ته نه خبره نه کوم خو ګوره هلته د داسې یو پارټۍ ګورمنټ دی چې هغه د فیډریشن سره هغې د فیډریشن کې هغې پارټۍ ګورمنټ نه دی نو په داسې سچویشن کې هوښیاره خبره به دا وه چې دوی د ګورمنټ چې کوم پراوینشل ګورمنټ دی د دې معاملات یې د پارټۍ د معاملات نه بیل کړی وی او د فیډریشن سره تعلق ښه وی او چې څه د دوی ضروریات دي د فیډریشن نه اخیستل ځکه چې څنګه مقیم خان وویل چې 90% چې کوم دی ته په فیډریشن باندې ډیپینډ کوي نو هغه زما خپله خیال دا دی چې هغه شی ونه شو دویمه خبره دا ده چې ګوره د دوی سیریسنس چې کوم دی د پراوینشل ګورمنټ خو ته د دې خبرې نه تپوس وکړه چې نن ستا بجټ چې کوم دی ما ډیټیل نه یې کتلی خو زه غټه خبره کوم چې ستا بجټ لا منسټر پاس کوي لا منسټر ته دا خو د فګرز ورک دی لا منسټر نه علاوه که په اګریکلچر والے کړه هم باید نه خوي په انډسټریز والا دی کې د انډسټریز والا لاس کالونه انډسټریز منسټر دی نو ګوره د دې دوه خبرو نه دا اندازه لګي چې ته فیډریشن سره په جګړه او ستا پالیټکس او ګورمنټ چې گورننس دواړه تا مکس کړي دي نو نیچرلی دا چې څنګه د صدر صاحب خبره کوي تاوان خو شوی دی دویمه خبره دا چې ګوره دوی ته دې ځله پیسې هم به کمې میلو شوي او دوی چې کمې پیسې ورته میلو شوي نو هغه یاره جي هغه خو وایي زه مرکز له قرض ورکوم که پکاري نو دوی چې کمې میلو شوي هغه یې هم استعمال نه کړي اتې نه دوی واپس ځکه چې 40% 45% چې کم دی دوی لګولي دي که دوی لګولي ګوره زموږ سره غټه نه دا چې استعمال شي بیا واپس غواړي نیچرلی خو سرپلس شي که نه نو دوی داسې کار کړی دی چې هغوی چې کوم اولنۍ خبره دا چې ګوره انډسټري زمونږ کله په کې پي کې پرایارټي ونه که ته د صوبې آمدن زیاتې او که ته د صوبې خلکو ته خوشحالي ورکې نو چې کوم تا سره اسان شیزونه دي هغو که دا د منرلز یو خزانه ده چې په هغې باندې مونږ ناست یو مونږ سره د منرل یاره جي تاسو دا وایي منرلز کې خو به بیا هم څه کار کول غواړي هغه د تیلو هغه ویل هیډ باندې ایکسایز ډیوټي ده که څه ده جي 100 وره پورې د ما په خیال اراؤنډ هغه دوی نشي کلیکټ کولی جي او هسې پښتون چې کښېني که نه جي د دنیا بادر د دنیا هوښیار د دنیا د ټولو نه ښه مسلمان په جرګه پویا په فاینانس پویا خبرو ته چې واوري او دلته چې کار ته ګوري جي دغه حال دی زما خپله خیال دا دی د دوی دي که دوی زمونږ پښتون د دې حساب کتاب نه د بجټ د کاتې نه دوی غټې غټې څه خبرې کوي خو چې کله د حساب کتاب خبره دا ستا خبره ډېره ټیک ده زه چې کله بي آر کې دا ډېرې لږې وې دا قریبا 40 بلین وې خو د هغوی څه ده او دوی چې کوم دی نه اوس خو ډېرې شوي دي جي اوس خو تقریبا 80-90 ارب ته رسېدلي دي نو خو دا دوی ډایرکټ اخیستې د دوی شاید چاته ولې نه اخلي هسې خبره کو نورې خبرې خو به کو خو دا پکې خبره راغله چې 80-90 ارب روپۍ هم ډېر شي دي چې ډایرکټ دي دغه زه دا نیم په چې دوی په دې پویم دی او که نه چې دا زموږ د موږ کلیک چې پته به ورته وي او که نه زما ته داسې شک دی ځکه زما خو چې د دوی سره انټریکشن نه دی شوی خو په کار دا چې دوی خپل سړی کښېني کلیک کوي څنګه چې دوی کلیک کوي که نه نو دغه د صوبې ایکسایز ډپارټمنټ شته ایکسایز بالکل دا ایکسایز هم شته د هغوی ریونیو خپل سروس هم شته رکوټ یې دی لکه داسې ډیولپ نه دی خو دې کې خو داسې د آرټ ضرورت نشته که نه دا خو هغوی کلیکټ کوي ورته چې دا پیسې دې کلیکټ دی زما په اکاونټ کې اږده ته د فیډریشن په اکاونټ کې ولږدې دا خو د ډیویزیبل پول حصه نه ده دا خو ایکسکلوسیولی د پراوینس خبره ده نو ته ډیویزیبل پول ته ولوړې داسې خو دا ټولو پراوینسز ته لاړه فیډرل ایکسایز چې کوم دی دا د پراوینسز د پراوینسز حصه ده دا خو فیډریشن نشي اخیستی بهرحال دا یو داسې خبره ده چې په کار ده چې صوبه یې ټیک اپ کړي خو لکه د هغوی خو دا پرایارټي نه ده د هغوی خو انډسټریالایزیشن د کې پي پرایارټي نه ده د دوی لا پورې د فیډریشن پالیسي راوتې نه ده خو ګوره اول د دوی چې راله زما د فیډریشن باندې به زه زیاتې خبرې وکړم ځکه زما هغوی سره زیات دغه دی ګوره دوی چې کله اول راله نو زمونږ سی پیک ډېر ښه روانو او په هغې کې په سی پیک 2 کې په سیکنډ فیز کې زمونږ ډېر میسیو انډسټریالایزیشن و او د پښتنو دپاره خاص کر زمونږ چې دا نوښار والا دا کوم دی لاره کې چې دا ځای راځي که نه نظامپور والا دغه رشکې والا نو د رشکې دونه غټ انډسټریل سټیټ د په 20 کاله کې خو دا هم ډیولپ نه شو ښه بیا زمونږ په لاره کې د کوهستان کې دا سمال انډسټریل سټیز وو بدقسمتۍ نه هغه سی پیک په 2-3 کاله 4 کاله خراب شو
اوس چې کوم روان دی نو په هغې باندې ایون فیډریشن سلو شو د هغوی زیات خیال جهازونو ټینکونو د جنګ په وجه هغه طرف ته لاړو. نو امید دی که هغه شی روان شو نو مونږ ته کیدای شي د چاینا نه انډسټري شفت چې زموږ خپل دونه طاقت اصل یو خبره ده جی لکه دا خبره زه اکثر کومه کیدای شي زه غلطه کومه خو زمونږ سیاسي قیادت چې کوم دی که هغه د هرې پارټۍ دی که هغه د تحریک انصاف دی که هغه د ان پی دی که هغه پیپلز پارټۍ سره دی په دې کې یو کس داسې جي ما ته نه ښکاري چې د صوبې په فاینانس باندې پوهیږي چې دا بدقسمتي ده ډېر. راځو جی شهزاد خان کیدای شي دا جمله مې لږه ایگزاجریټ کړي خو تقریبا داسې ده ځکه ما ته یو واقعه یاد ده بیا به هغه د سره شیر کړم. شهزاد خان دا راته ووایه چې تجارت څنګه چې ما ووې شروع کې یو خبره وکړه چې یاره سل د عمره خو یو د ممره وغه یو چې کوم دی هم دغه تاسو یې مقیم خاندي دي هغه خلک چې ستاسو د لاسه مونږ هم خورو قوم هم خوري ستاسو محنت او ستاسو ذهن او ستاسو هغه تکلیفونه چې کوم دي د هغې نه سل کسان ځان سره کم از کم یو تاجر چې دی هغه دغه کوي. دا راته ووایه تاسو څنګه دی بجټ ته ګورئ تاسو دپاره تاجرانو دپاره بزنس کمیونټي دپاره پکې څه شته دي؟ حسن خان زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم د کے پي د څومره چې زموږ تاجر برادري دی د هغې ډېرې تاسو چې کم خبره وکړو دا بالکل رښتیا خبره ده. وړوکی تاجر چې کم دی که نه حکومت هغې سره د سوتیلي ما جیسا سلوک کوي لګیا دی. دا چې کم وفاقي بجټ دی چې صوبایي بجټ دی د تاجر هېڅ فایده نشته. څومره چې ټیکسونه دي لګیا دي هغې سره زموږ د څومره بزنس دی هغه تباه شو او نور هم تباه کېږي لګیا دی. زه به یو څو خبرې په اردو کې وکړم چې ولې چې اسلام آباد او اخوا دیخوا زموږ خلک چې کم دي هغه په اردو پوهېږي نو لگ با آسان شي. سب سے پہلے تو جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا صوبہ جو ہے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے جتنے دیگر ضم شدہ اضلاع ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. آج جو وفاقی حکومت نے 10% جو اس پر ٹیکس کا تجویز دی ہے ہم جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کو ہماری صوبائی گورنمنٹ نے بھی مسترد کیا ہے. اس پر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اپنی صوبائی گورنمنٹ کو. اور میں یہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم اس دہشت گردی کے شکار صوبے کو مزید ٹیکسوں کے بوجھ تلے نہ دبائیں ورنہ یہ عوام جو ہے سڑکوں پر ہوگی اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آج جو ٹیکس صوبائی پیش ہوا ہے ہمیں توقعات تھیں کہ جی اس سے تاجر برادری کو کچھ فائدہ ہوگا لیکن آج تک تاجر کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ایف بی آر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ایک ظلم شروع ہے کرپشن کا بازار گرم ہے. جو طریقہ کار چل رہا ہے حکومت جو چلا رہی ہے اس طریقے سے جو ہے معاملات مزید بگڑتے جائیں گے. آپ خود سوچتے ہیں آج صوبائی بجٹ جو پیش ہوا ہے 2119 ارب اخراجات 1962 ارب اور تنخواہیں جو ہیں 10% زیادہ ہوئی ہیں. یہ 10% تنخواہ اور جس طریقے سے مہنگائی کی شرح زیادہ ہوئی ہے آیا یہ 10% جو ہے حق بنتا ہے چونکہ یہ جو اداروں میں تنخواہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر ہم تاجر ہیں تو وہ بھی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی صارف ہیں ان کے بھی اخراجات ہیں اور یہ جو تنخواہیں زیادہ ہوئی ہیں یہ بہت کم ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فاٹا پاٹا کا جو انہوں نے یہ کیا ہے اس سے اگر یہ ٹیکس لگ گیا تو وہاں کی انڈسٹری مزید تباہ ہوگی. وہاں دہشت گردی سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ مزید بے روزگار ہوں گے. آپ نے جب دیکھا ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے تو جتنے اضلاع متاثر ہوئے تھے وہ سارے کا سارا ہمارا لوڈ جو ہے پشاور کے لوگوں پر آیا اور پشاور کے باسیوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا کہ ہمارے بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا پاٹا کا یہ جو ٹیکس لگا ہے اس کو فوری طور پہ حکومت اس کو واپس لے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا ڈبل ٹیکسیشن نظام جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ طرح سے پوری عوام ٹیکس دے رہی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے. آپ ماچس کی تیلی بھی خریدیں تو اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اربوں روپے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. آپ کے اخراجات اپنے کم نہیں ہو رہے. آپ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے آپ نے بجٹ سے پہلے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. کیا یہ عوام آپ کی اخراجات پورے کرتی رہے گی؟ آخر یہ عوام جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے صوبے کی بات کریں تو تنخواہیں ہمارے صوبے کے ایسے محکمے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہوتی. WSSP کو لے لیں ہمیشہ ان کی طرف سے احتجاج ہوتے ہیں.
آپ مسلم اوقاف ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں، ان کی تنخواہوں کے مسئلہ، علماء کرام کی تنخواہوں کے مسئلے، یہ ہمارے صوبے کے مسائل ہیں۔ اسی طرح فیڈرل سے بھی ہمیں یہ مطالبہ ہے کہ جو NLC کی مد میں ہماری رقوم وفاق کے ذمہ ہیں وہ ہمارے صوبے کی ادائیگی فوری طور پہ کریں، تاکہ ہمارا صوبہ جو متاثر ہو رہا ہے، مشکلات میں بڑھ رہی ہیں، اس میں کمی آئے۔ چی اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جتنی شہزاد بھائی انڈسٹری هغه زمونږ د پښتو کې یو خبره کوي چې بعضې ټیم کې مونږ د اسلام آباد کې دا شی لږ ډېر د نږدې نه ګورو وي مونږ د پښتو کې یو متل دی وي هغه رانه پوزه زه د نه پوزه کټ کوم او ته رانه نته غواړې که نه نو هغوی د پښتونخوا سره چې څه لګیا دي په دې خبره کو راځم فضل مقیم خان تاسو له خو یو بړه شان دمه د زه دمې نه پس به بیا تاسو نه زه پوښتنه کوم چې ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی فضل مقیم خان تاسو نه زما دوه پوښتنې دي یو خو سټریټ که تاسو ما ته دا خبره وکړله چې یاره دې وخت کې د خیبر پښتونخوا د انډسټري صورتحال څه دی د کارخانو خاص کر ځکه چې بزنس والا به دغه به زه د شهزاد نه پوښتنه کوم یوه دویمه خبره دوی یو خبره وکړله چې یاره دا په فاټا اور پاټا کې دا 10% سیل ټیکس چې کوم دی د دې دا نفاذ چې دی هغه ورځ وزیر خزانه دا خبره کوله وي دا ډیمانډ د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټري ډیمانډ و د دې دواړو باندې تاسو له خپل کمنټس وکړئ بالکل جی دا کله دا اورنګزیب صاحب رالو چیمبر ته مونږ ډیمانډ دا وکړلو چې بھئی تاسو یو کال کم ایکسټینشن ورکوئ نو دا ښه خبره نه ده تاسو 5 year یو ځل یو ګو کې دا ایکسټینشن ورکړو دا به ښه وي زموږ ډیمانډ و 5 year دی 5 year خو ورکړلو لیکن دی 10% مطلب کې هغه سیل ټیکس پې ولګولو دا زموږ ډیمانډ کې سیل ټیکس 10% نو زموږ په ډیمانډ کې که دا یو کال ورکې نو دې کې نوې انډسټري ان کېدی نه شي ته 5 year ورکا نو دې کې به نوې انډسټري به ان شي اور تاسو ته به مطلب کې جاب اپرچونیټیز اور سیکیورټیز دا ټول به معاملات به ښه کېدل شروع به شي نو دی هغه وایي که دا د سرحد چمبر ډیمانډ بالکل دا زموږ ډیمانډ 5 year زموږ ډیمانډ دا چرې هم نه و چې دې باندې ته 10% سیل ټیکس ولګوه ولې دا صوبه ټوله زما ده زه د دې صوبې نه یم زه به د صوبې خبره کومه نو زه به دا څنګه سي ډیمانډ به کومه چې جی تاسو دا شی ختم کړئ زموږ ډیمانډ و فار 5 year هغه د دې شکریه که د یو منلو لیکن دا زموږ ډیمانډ کې 10% نو دا دی ځان نه وکړلو کېدی شي د دې څه مجبورتیا به وي څه وجوهاتو لیکن دا دا وه لیکن دې سره به دا به کېږي چې هغه ځای کې کم انډسټري لګېدلې ده مزید نوې انډسټري لګېدل به مشکلات به شي زموږ دا ډیمانډ د 5 year وکړئ چې دې کې نوې انډسټري اټریکټ ایکشن وکړي هغه دې را دې شي نمبر 1 نمبر 2 دا ده چې مونږ جی دا پولیس کم تنخواهګانې وې نو دا زموږ په سرحد چمبر په ډیمانډ کې دا و چې دا تنخواهګانې زموږ د صدر مشر دی حاجي شوکت صاحب حاجي شوکت صاحب دا سپیشلی ډیمانډ وکړلو چې تاسو اور زموږ کم ګروپ لیډر دی غضنفر بلور هغه دا ډیمانډ و آی جی پی پولیس رالو چیمبر ته هغې نه ډیمانډ وکړو تاسو د پولیس والو یو خو ډیوټي کمه واخلئ 12 14 16 घंटे ډیوټي کوي دا ډیوټي د کمه واخلئ اور سیکنډ تاسو د دې خلکو لا سیلری د پنجاب د پولیس ایکول خو کم سے کم ورکې زیات نه چې ورکولی ایکول خو لا ورکا د پنجاب نه زموږ د پولیس والو سیلری ډېر زیات کمه ده نو هغې وایي که دا مونږ به کوو اور تھینکس ټو وزیر اعلی صاحب کې هغه دا کنسیډر کړلو اور هغې ووایي چې زه د پنجاب پولیس په برابر د خپل پولیس سیلریز اور فیسلیټیز هغې برابر ورکولو ته تیار شو نو زموږ جی دا کم ډیمانډ و که نه جی نو دا ډېر کلیر و دا غلط رخ ورکړلو یا د ناپوهتیا د لاسه لکه تاسو اول ووې چې هغې راشي وایي پښتون باتوره دی پښتون بهادره دی پښتون په فاینانس پوهېږي شاباسي ورکړي نور څه شی نشته دی سکرین بالکل بلیک دی نو موږ د بلیک سکرین ماتولو دپاره دا ډیمانډ وکړلو چې تاسو کم 1 year ایکسټینشن ورکوئ دا نهایت غلط کار دی لیکن نوې انډسټري انجیکټ کېدی نه شي سټیټس خیبر پښتونخوا انډسټري سټیټس څه دی دې ټایم کې که تاسو وګورئ چېرې لکه چلیږي نه چلیږي دا انډسټریل زون چې څنګه ارشاد صاحب ووایي چېرې د رشکې دونه غټ جی دا دی ټیک وی رشکای انټرچینج دا رشکای کم انډسټری سټیټ دی
دا ټول د دې منیجر هم چاینیز دی دا چاینیز سره دی لیکن زمونږ فیډرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ دا ډیمانډ ونه کړه چې هغه چاینیز چېرته دي کم دلته به کارخانې به لګوي هغه چاینیز خو مونږ ونه کته کم کارخانې لګېدلې دي اکا دوکا چاینیز راغلی دی هغه لا سټارټ نه دی اخیستی لینډ اخیستی دی دا ما پرون تپوس وکړلو اور دیز کې کم انڈسٹریز کلاو دی اور کم کلاویږي هغه هم پاکستانی دی دا خو پیور چاینیز اخیستی که زموږ چاینیز به راځي دلته انډسټریلایزیشن به کوي تاسو ته جاب اپرچونیټیز اور دا به میلاویږي اور پاتې شو کم پشاور انڈسٹریز اسٹیٹ اور دا کے پی انڈسٹریز اسٹیٹس دیکھیے جی ډېر دې وخت بد حالت دی تقریبا حیات آباد انڈسٹریز اسٹیٹ کې تاسو دا وګڼئ چې 50% انډسټري بنده پرته ده اور 50% انڈسٹری کلاو پرته ده ما پرون د انډسټریز اسټیټ کم پریزیډنټ دی ایوب زکوړي اور زر خان ما دوی سره خبره وکړه چې بھائی سب کوشش روان دی تاسو ته دې کې څه ریلیف میلاو شو هغه کې مونږ ته څه ایز سچ څه ریلیف نه دی میلاو فیډرل بجټ کې 5% په امپورټ کې سیونګ ده لیکن هغه د چا د دومره بلک کې امپورټ کې هغې ته دی کم ورکوټ دی هغه 5 اور 10 اور 7% سیل دا کسٹم ډیوټي ده هغه په ځای باندې برقرار ده نو زموږ انډسټري چې 50% بنده پرته ده 50% ده هغه هم اردو کوي کې حج کولو پر ہے نو هغه چې په تندکو باندې دی نو هغه بچ کولو دپاره نمبر 1 د خیبر بینک د کے پی کے بینک دی لیکن افسوس خبره دا ده چې تاسو هغې بیلنس شیټ راوچت کوئ چې تا په تھرو آؤٹ د ایئر تا څومره کسانو ته انډسټریلایزیشن دپاره یا ورکوټ دکاندار دپاره یا هولسیلر دپاره تا څومره فنډینګ ورکړلو زیرو تاسو یقین وکړئ جی زموږ د کے پی کے په بینکونو کې کم ډپازټ دی 16 نه 19% د ټول پاکستان کې کم ډپازټ دی بینکونو کې هغې کې شیر 16 نه 19% د کے پی کے خلکو دی ٹھیک شو جی اور مونږ ته لوننګ میلاویږي 0.97% 0.97% یو پرسنټ هم نه دی نو تاسو جی دا شی واخلئ چې دا خیبر بینک د کے پی بینکو دې هم دلته فیسیلیټي نه ورکړې دکه ویلي دي چې دا ریډ زون دی وټ ډو یو مین بای د ریډ زون دا زموږ مشران دا نه شي تپوس کولی چې دا ریډ زون چېرته نه رالو د ریډ زون ولې جوړ شو ته کې ریډ زون باندې ته ډکلاین کې یو لون بزنس کم دلته کمیونټي راتل غواړي ته ډکلاین کې ولې ډکلاین کې نو جی دا صوبائی گورنمنٹ ته پکار دی چې دا ته خیبر بینک نه څومره بینکونه دلته پاتې دي یو منټ جی نه جی دې کې امپارټنټ خبره دا ده چې دا مونږ ته لوننګ نه راکوي نو خدای دپاره هونډي حواله والا ته فری هینډ ورکړي چې هغه مونږ له لوننګ هم راکړي او زموږ د پیسو حفاظت هم وکړي یا بینک مونږ ته لوننګ نه شي ورکولی نو مونږ ته بکار دا ده چې هونډي والا سره لاس میلاو کړو اور هغې له ډپازټ ورکړو هغه زموږ سیفټي هم به کوي اور مونږ ته باوقت ضرورت پیسې هم به پرووایډ کوي به جي چې ډاکټر صاحب زه خو ما خو تپوس تاسو نه بل خو دا ډېره هم تپوس دی دا زه اکثر ما تیر پروګرام کې هم دا خبره کړې وه چې بینکس چې کوم دي لکه خیبر پښتونخوا کې دوی دا خو ښه ده مقیم خان چې کوم دی د هغه سره سټیټسټکس دي چېرې 16 نه 19% پورې دي د خیبر پښتونخوا لکه ستاسو په کلي کې به هم بینک وي په هر کلي کې بینک شته هغې کې دی بینکینګ کوي خو چې د پیسو خبره راشي نو نور خو پرېږده هغه خیبر بینک هم چې کوم دی 0.97 هسې د ملک څه که نه دا بس یو دغه دی څنګه چې ما وی چې بس د خلک وي خیبر پښتونخوا ته هم د هغې خلک وي ته پوزه کټ کې دی راته وي نه تراله جوړه که که نه ډسکریمینیشن ولې دی یا خو زمونږ نلایقي ده ټیک ده ما ویره مونږ ډېر غیرتمند خلک یو ډېر تکړه خلک یو بس په دغه باندې کله کشمیر ته ځه کله افغانستان ته ځه کله فلسطین ته ځه زه اجازت یو دغه کلیر کول غواړم د ټیکس ریلیټډ ایشو ده نو په دې شاید دا خلک چې زه پوهې کړم د کومه چې کوم د زیات خلکو شور جوړ کړی دی ایون پروینشل ګورنمنټ هم دا ویلي دي چې د فاټا باندې ټیکس ولګېدو د فاټا نه دغه وډرا شو زما خپل خیال دا دی که هغه دوی لږ شانتې سوچو کې نو هغې کې د دغه تاوان نشته نه د انډسټري تاوان شته نه د لوکل خلکو تاوان شته هله دا تاوان کیږي چې کله په هغه انډسټري ټیکس ولګي هغه انکم ټیکس هغه انډسټري ورکوي او د هغه ځای خلک یې ورکوي دا نه دی لګېدلی دا به څوک ورکړي دا 10% دا چې کوم دی سیلز ټیکس ولګېدو سیلز ټیکس کنزیومر ورکوي خدای که چې فاټا کې سټیل جوړ شو او کراچۍ کې استعمالیږي نو د کراچۍ کنزیومر بیا ورکوي د دې یو مین ریزن ده چې کله په مارکیټ کې فاټا کې خو فری نو په انډسټري هم فری
نو هلته ډېر میسیو شفټینګ وشو او هغه ټول د دې ځای خلک نه دی ګي مل دي که سټیل مل دي ټول د پنجاب نه راغلي د کراچۍ نه راغلي د پښتنو شاید پکې 10-8% زه تا ته د خپل ټایم زه پکې تلم اکثر ورکر هم پکې د پنجاب نه ځکه زه هم پښتون خو ساتل چې کوم دی په پښتون ګورې په پښتونخوا کې ښه ورکر نه دی دوی به بل ځای ته لیږي نو هلته کې بیا ګزاره کوي دوی دونه خبر نه دي نه په هغه انډسټري ټیکس لګېدلی نه د سیلز ټیکس په هغه انډسټري نه لګي خدای که چې هغه عرض دا ټوله انډسټري پنجاب هلته شفټ کړه نو شاته چې کوم دی یو ډسټارشن په مارکیټ کې پیدا شو لکه اسلام آباد کې چې کوم سړی سټیل جوړوي هغه 18% ټیکس ورکوي او چې د فاټا ټیکس اسلام آباد ته سټیل راشي نو هغه ته 18% ډېر لوی ایډوانټیج دی نو د چې کوم دی دلته انډسټري بندول شروع کړو نو دا یو لیول پلینګ فیلډ دپاره کړی په هغه خلکو ټیکس نه نو چې چېرته اسلام آباد ته ګوره دا مونږ په انډسټریل ایریا کې ناست یو ته به چې د په روډ کې کډه ویني نه جي ته به چې ته دلته کې چې کوم دی پولیسو سره خپله ښه ټیک ټاک پولیس سټیشن دی ورسره جي بجلي به دلته کې چې ته ووینې دا په ظلمقیم خان به ته ووایي په خیبر پښتونخوا کې هغه 3 غنټې پس 4 غنټې بجلي سي ټیک شو او ولټی چې کوم خپل سولر لګولی دی هغه هم ولا ډسکریج کړی دی نو چې دې ته به هم ګورو که نه خبره بالکل ستا خبره ټیک ده زما خپله خیال دا دی چې زمونږ د خلکو هم دا پرایورټي نه ده ګوره که دا رشکې ټیک د څنګه چې دا مقیم وویلې که فرض که د دې چا نیسه کنټرول دی هم ته ما ته وایي د ډي ای خان انډسټریل سټیټ د چا چې وزیر اعلی ناست دی چې څوک چې وایي زه د 2 اربو روپۍ دي ما سره څنګه دوی وویل ما نه دی کتلی چې په تعلیم باندې خو خرچ نشته تعلیم زما خیال دی په کار هم نه دی نه تعلیم خوره هسې هم پښتنو له جي تعلیم څه کې دا صحت چې کوم دی پیر پیران شته دی دوا به کوو جي او جهاد شته دی تبلیغ شته دی دا غټ غټ کارونه دي هلته بنیادي ډانچه زمونږ ټیک نه ده هسې نه څوک پرې خفه نه شي یاره خدای دې راوستړي کې مونږ خو د صوبې خبره کوو په دې کې څوک خفه کېږي لزله دې پرې خفه شي دا زمام ده داستان ده د فضل مقیم خانم ده د شهزاد هم ده لکه د غریبو خلکو ته د صحت کارت یو چیپ پاپولیرټي ده د پولیټیکل گین دپاره زه منم خو ته ماته ووایه چې که ته نن د دوی 15 کاله وشو که دا پیسې قریبا ما هغه ورځ کته څه 138-139 ارب روپۍ اوسه پورې په دې کې تري نو په دې خو په هر ډسټرکټ کې یو ټیچنګ هسپتال جوړېدی شو نو نن به د دې ځای زموږ پرایارټیز ټیک نه دي تا ته مو ووایي چې په ډي خان کې ډېر لوی انډسټریل سټیټ دی نو په هغې کې خو زما خیال دی چې پلاټونه هم نشته نو هغې له 50 کروڑ هلته کې د اسونو بریډینګ به کېږي لکه ډېر ښه اسونه به اوس ډي خان کې چې کوم دی په بنو ډي خان کې دویمه خبره دا ده څنګه چې دوی د لون وویلې ګوره زما یو خپل تھینکینګ دا دی چې زمونږ انډسټري الریډي سیک ده کمه ده په کار دا و چې پراوینشل سبجیکټ دی پراوینشل ګورنمنټ یو ډېرې پیسې ورکړې او دی چالو کړی وه خو زمونږ سټرینث زمونږ انډسټري نه ده زمونږ سټرینث زمونږ ایس ایم ایز دي د واړه چې کوم په کورونو کې کارپېټ جوړېږي واړه شیدونه جوړېږي ای باندې خرچه پکار و هغه په دې کې نشته دی زمونږ پرایارټیز د سره نه دي خو د قرضې نه علاوه زمونږ سټرینث چې کوم دی هغه ستا ماینډز دي هغه باندې خو ستا توجه نشته ستا مین پاور دی نو ټیکنیکل انسټیټیوشن مونږ یو جوړ نه کوو مونږ را لیبر لیږو نو هغه عاجز هلته یې لاس کټ شوي باټې خېژئ او یا مطلب د هغه مخه چې راشي نو بیا باقي پکې ستا د اخیستوني نو بی چې تر دا هیومن ریسورس ایکسپورټ کا خو خدای ته وګوره د ده نه خو دونه څه جوړ کړه که نه په دې د سته پرایارټیز خپل وګوره ستا د سره د صوبې ګیله مه کوه ته خپل کور خو ټیک کړه نو بیا ما نه ګیله کوه که نه زه اکثر دا خبره کوم خیبر پښتونخوا کې سړی انډسټري خرڅي راځي اسلام آباد کې پلاټ اخلي ځمکه خرڅي راځي اسلام آباد کې پلاټ اخلي بزنس دکان مارکیټ خرڅي اسلام آباد لاهور کې پلاټ اخلي ځکه چې وي د غزې نور د اوسېدو نه دی نه لکه زه دا نه وایم ځمکه به ښیي مونږ طرف ته خلک خبره کوي غرغه نه دي خو غازو ټیک نه دی که نه هغه بل ټکې ویلی نه شم نو خیبر پښتونخوا اوس هغې کې به څوک تجارت څه وکړي بس دا بدقسمتي و مونږ ګوره دې کې د چا داسې ګناه ځکه نه وه چې کله رشیا په افغانستان راله ډېره جي دا زړې کیسې دي بس دی که نه دا نه یادو د هغې مونږ چې کوم کار وکړو د هغې اوس هغه نتیجه مونږ ته ډېره حده پورې وکړه خدای دې وکړي زما خپل انشاءالله خیال دی چې هغه شی اوس به ختم شي او ما ته خو دام ختم ښکاري او ما ته په فیوچر کې د بلوچستان هم ختم ښکاري او دا دواړه صوبې به ترقي کوي نه جی ماشاءالله ګوره جی پنجاب به ترقي کوي بالکل لکه پکار ده چې وکړي هغه هم زمونږ دغه دی خو سند به ترقي کوي دا 12 بجټ دی د پاکستان تحریک انصاف
تاسو ماته دا ووایه که نن ته د دوی نه تپوس وکړی چې تاسو پراوډ څه دی، نو هغه به وایي چېرې زمونږ صحت کارډ کوم چې تا ریجیکټ کړ، هغه به وایي چې مونږ هغه BRT د دې نه په 12 کاله کې they have nothing to offer. دارو شهزاد تاسو نه پوښتنه کومه، زه یو بریک اخلو، بریک نه پس راځو، بیا به تاسو سره رابطه کوو. ګران کتونکو مونږ سره اوسئ. چې ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی. شهزاد دا راته ووایه چې دا کم کنسلټیشن د سرحد چیمبر سره شو، زمونږ بزنس کمیونټي چې کومه ده، تاسو تاجران چې ورته مونږ کوم وایو، د دوی میجر دغه څه دی؟ تاسو څه ډیمانډ و چېرې تاسو ته چېرته انسینټیوز پکار دي د فیډرل نه د پروینشل نه؟ ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته ما ووي یو طرف ته که لاین آرډر مسله ده، که چې او اسم زمونږ د پښتنو یو مسله ده دلته کې چې چا سره پیسې وشي نو د ډېرو خلکو ته بیا نظري یاره وي دا ته جوړ اغلا کړې ده که نه. نو دا راته ووایي چې د پښتونخوا بجټ او د فیډرل بجټ تاسو تاجرانو څه ډیمانډس کړي وو او چا پې څه توجه ورکړې ده؟ جي مونږ خو خپل ډیمانډس چې کم دي فیډرل ګورنمنټ هم ورکړي دي او صوبایي ګورنمنټ. وټ ور د ډیمانډس په چیمبر سطح باندې؟ اور زمونږ مین ډیمانډ وړوکې تاجر لپاره یو سپیشل دا و چې نیپرا یو ټیکس لګولی و د بجلی بلونو باندې فکس ټیکس 1000 روپۍ منتھلی. دا 1000 نه دی، دا تقریبا 0 یونټ باندې 1300-1400 روپۍ لاړ شي. نو تاسو د کال حساب وکئ، یو دکان دی اور هغې سره یو ګودام دی، 2 کمرشل میټرس لګېدلي، نو 30-35 هزار روپۍ ورکوي. هلته FBR مونږ ته وایي چې جي تاسو ټیکس ورکوي فکس ټیکس 1200 روپۍ کال به اخلو. دا 1200 روپۍ کال هغه مونږ سره یو ګپ شپ ولګول FBR، اور بیا دا نیپرا په شکل کې دا 1000 روپۍ دا فکس ټیکس ولګول، دیم ختم نه کو. دې نه علاوه زمونږ نور ډیمانډز هم و چې ګوري تاسو هم یو ځای کې مطلب صارف یې، زم یو صارف یو ځای کې دکاندار یم، نو 99 زونو کې زه صارف یم. اوس ډاکټر صاحب یو خبر وکړو چې جی دا 10% هېڅ شی نه دی، دا خو سیل ټیکس دی. نو سیل ټیکس به چا څوک ورکوي؟ هم صارف به ورکوي. نو هغه اثرات به په څه راځي؟ مهنګایي صورت کې به راځي. نو ټیکس خو ټیکس وي، آیا چې هغه تاسو هر صورت کې اخلي. مونږ دا غواړو چې کم دا ډبل ټیکسیشن نظام دی دا د ختم شي. مونږ له 1 ونډو بکار دی. 1 ټیکس تاسو بجلی بلونو کې 13 قسمونه ټیکس دي، نه پوهېږو چې دا څنګه ټیکسونه دي. سرچارج بیل، ټي وي بیل مختلف، تاسو کله فیول ایڈجسٹمنٹ کې ټیکس والی، اوس دا اور لګیا و چې سرچارج به نور زیاتېږي. نو دا عوام به چېرته ځي؟ عوام سوچ همدغه ده چې دا حکومت زموږ دشمن دی. چې دغسې حالات د حکومتي نو دا حکومت لپاره به ډېر ګرانه شي. آیا فیډرل ګورنمنټ دی چې صوبایي ګورنمنټ دی؟ عوام غواړي ریلیف. عوام دا نه غواړي چې ماله سړک جوړ کا، عوام دا غواړي چې ماله وړه راکا، مال زما بچو له تعلیم ورکا. زمونږ تعلیم معیار وګورئ څنګه چې مقیم خان خبره 0.9594 زمونږ صوبایي بجټ تعلیم لپاره. دا څه شی دی؟ دا خو تعلیم سره هم ګپ دی. زمونږ چې کم تعلیمي معیار دی تاسو وګورئ ډېر بد حالات کې دی. زمونږ ماشومان بچي چېرته روان دي. اوس چې دا ټیکس فاټه ماټه مونږ خبره کوو، نو فاټه کې چې کم حالات تیر شوي دي، هغه ځای چې کم نوجوان خلک دي هغې حکومت نه څه تمه ساتي؟ دا ګرینډ جرګه وشو، د هغه ځای خلکو مطالبات چې کم وې هغه څه ناجایزه وې. وزیر اعظم صاحب ناست و، وزیر اعلی صاحب زمونږ ناست و. نو کم از کم چې هغه کم ډیمانډز دي هغه پکار دی چې زمونږ صوبې حقوق چې کم دي هغه فیډرل ګورنمنټ هم ادا کړي اور صوبایي ګورنمنټ دې خبرو ته هم سوچ وکړي چې وړوکې تاجر هغې ته به فایده رسي، نو ستاسو به معیشت ټیک کېږي. تاسو انډسټري وګورئ، یو انډسټري کې تقریبا 300 یا 400 ورکران به، خو یو بازار کې تاسو وګورئ، مونږ زه دکاندار یم، دکاندار په حیثیت خبره، یو دکان کې 2 3 4 5 کسان لازمي. نو یو بازار کې تاسو له کم از کم 1200-1500 بے روزګار چې کم روزګار خلک دي، نوجوان دي، هغو ته روزګار ملاویږي. زمونږ وړوکې تاجر ته خو بیخي قرضونه نه ملاویږي. خیبر بینک هغه یو اسکیم شروع کړی جی چې وړوکې تاجر لپاره، هغه هم دومره سخت ډاکومنټیشن دی چې یو سړي ته قرضه نشي ملاویدی. انډسټري والا ته خو بیا ملاو شي، خو وړوکې تاجر چې لاړ شي که نه، هغه بس فایل یو ډک کي او بس یو سیټ ته کېږي. نو څه ټایمه پورې زمونږ د وړوکې تاجر
دې لپاره به حکومت سوچ نه کوي، دې له به ریلیف نه ورکوي، نو دا زمونږ د ملک معیشت چې کم دی دا همدغسې به خراب وي. زما اوس یو هغه کتل 2008 کې پیپلز پارٹی گورنمنٹ چې څه ټایم و نو زمونږ قرضه 6000 ارب و 2008 کې، او 6000 نه 14000 ته شو. بیا پی ایم ایل این حکومت 2013 کې هغه 14000 ارب نه 24 ته لاړو، بیا 2018 کې 24 نه 49 ارب پی ٹی آئی گورنمنٹ کې. تاسو په خپله سوچ وګورئ دا اوس 76000 ارب دا قرضه چې حکومت اخلي دا به څوک ډکوي؟ عوام خو دا قرضې دا عوام باندې خو نه لګیا دی، عوام خو ټیکسونه ورکوي، هغې ټیکسونه پیسې چېرته ځي؟ مونږ دا ټول ټیکس ورکوو، کم ټیکسونه دي چې حکومت اخلي لګیا دی، خو خپل فایدې لپاره عوام سوچ چاته هم نشته جي. ٹھیک شو. ما په خیال د خیبر پښتونخوا لکه د خلک هم کته ته نن چا د تپوسه کې محکم خان چیرې لکه څه پوزیشن دی یاره وي مونږ دی حکومت له د کار د پاره چې کم دی دغه نه دی ورکړی ووټ. خیبر پښتونخوا خلکو سره خو دا غټه مطالبه ده چې د امریکې نه به څنګه ازادي اخلو او خان صاحب را ازادول دي ټیک ته دیټ مې بي جنون دغه او نور غټې د هغوی خو دغه چې کوم دی خیالات ډېر اوچت دي. محکم خان دا راته ووایم چې ستاسو انډسټریز چې کوم دي دې وخت کې خیال کړه زموږ خیبر پښتونخوا کې چې کوم انډسټریل یونټس دي سمال اینډ بیگ آل خبره کومه دې وخت کې یو سړی انډسټري لګوي نو ولې په خیبر پښتونخوا کې ولګي؟ که زه ساده تپوس کوم وای ان خیبر پښتونخوا ولې نه په فیصل آباد کې په لاهور کې چېرته چې بجلی نه ځي، چېرته چې ګیس نه ځي، چېرته چې کوم دی د نور د بتې متې خطره د سره نه لکه ایم ناٹ این ایډوکیټ فار پنجاب، زه پنجاب کیس نه ایډوکیټ کوم، خو ستاسو نه پوښتنه کومه چې د 12 بجټ دی راغی دا 12 کال دی د پاکستان تحریک انصاف خلک وي تسلسل نشته، د دې نه بهترین تسلسل به بل ځای کې نه وای خیبر پښتونخوا کې زه انډسټري ولګوم جي. دا جی دا سټیپ وایز به خبره به کوو، تاسو 5-6 خبرې وکړلې، سټیپ وایز کوو. نمبر 1 گیس دوں گا پروڈکشن ہو 500 اپروکسیمیٹلی 500 MMCFD ٹھیک شو جی. بردا زتا سو خیمه نن درې سلور کال اول نن دیک نوې نوې ویلز مارکیټ ته رالو ٹھیک شو جی. بکار داو کہ دا پروڈکشن 600-700 تا بتلے وے پروڈکشن رالو 420 425 430 تا دا کوشچن مارتے صوبائی گورنمنٹ تا دا فیڈرل گورنمنٹ تا دا تقاضا کول بکار دے کہ دا پروڈکشن 600-700 MMCFD بکارو دا 420 تا ولی رالو دا ولی رالو دی کویان خو ایکسپلور کرلو اس پروڈکشن دے ناخلی کہ مونگا RLNG امپورٹ کرے دے اس دا بخرسو اس RLNG ایکسپینسیو دے RLNG چاہتا ایلوکیٹ شوے وا آغاو IPPs دا اغسطون انکار رکرلو کله انډسټری پسې ځي کله ډومestic پسې ځي کله کمرشل پسې ځي چې دا تاسو واخلئ یوم ته نه اخلي نو څه وجه شو چې ګیس د لو پرایس ته های پرایس ته لاړو ولې چې دوی کم امپورټ کړی دی ګیس ته هغه ته څوک نه اخلي لګیا دی دا د ګیس خبره وه د ګیس دلته زموږ خپل پروډکشن ډېر دی او زموږ کم کنزمپشن دی په دې سمر کې 130 نه 160 MMCFD پر ډے 420 کې دا موږ 130 MMCFD استعمالو انټایر KPK په وینټر کې زموږ زور دی 200-220 MMCFD مطلب بیا هم د 50% نه کم نو دا زموږ ته هغه 50% کې خپل شیر نه ملاویږي لیکن دا د بل چا قصور نه دی هغه اردو کې یو گانا ده کنه جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کیا کریں نو دا چې زموږ خپل مشران خلک نو چې دې ته تپوس ونه کړه چې روره دا ولې زیاده بجلی ده تاسو هایډرل پاور دنیا کې ارزانه ترین بجلی په KPK جوړی KPK کې لوډ شیډنګ دی زما اسټیشن په باډا روډ باندې دی په خدای باور کوه په 24 घंटे کې 2 घंटे بجلی راځي 2 घंटे انٹائر بزنس پر جنریٹر باندھے دے اور 2 گھنٹے کے ہم والٹیج برابر نہیں پڑک پڑک بھی آغم کاروبار نہ کی گی سن شہرہ لوس وزئی نو ولی دا کم علاقے MPA MNA ناظم ملا عالم چام تا پوسو نکڑو کہ میدان تا راو تے کہ رو زما دے علاقے سر دومر ظلم ولی ما وزیر اعظم صاحب تو ہوئے کہ جی اویس غاری صاحب ناس تو دا اختر نا کم جمعہ و یور زوال آگے نا لاسٹ فرائیڈے کے زونگا میٹنگ کو ماہتے سر اویس غاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیا لیکن ہمارے KPK میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی نو آغا دا اویس غاری تو اس جواب راہ نکڑو ولی کہ تش ماتے تپوس اکرلو دا نور دونگا مشران چرتا لاڑو دی ولی تپوس تکی کہ بھئی زمان صوبہ پا دے بد حالت کے دا
تاسو انډسټري دلته ولې نه لګي دلته انډسټري اله نه لګي چې دلته اول کم صوبایي محکمې دي هغه د تا نه پرېږدي ټیک شو جي چېرته یو آډټ پیره په ملتان کې راووته چې بھائی کم د ټیوبویل دی د اوبو ویل دی دا تا وکاږلو دا د سرکاري ملکیت دی هغه ورځ نه نن شپږ اته کاله وشو کې پي کې هغه باندې منو ان هغه کوي WSSP خلکو ته نوټس دی چې تا خپل په کور کې ویل کړی دی ته 1,24,000 روپے ماته جمع کا 6,100 روپے منتھلی د واټر چارجز ماته جمع کا ملتان کې آډټ پیرر لګېدل ملتان کې اډو څه خبره نشته دی لیکن KPK په هغې باندې عمل کوي ولې هغه وایي دا څومره نیچرل ریسورسز دي دیٹ از دی بلانګ ټو د ګورنمنټ دا تا سره هېڅ اړه نشته دی تا د خدای د ځمکې نه تا اوبه واخیستې دې کې ستا هېڅ حق نشته دا د سرکار اوبه دي سرکار د ته پیمنټ ورکړه 1,24,000 روپے چا آواز اوچت کړلو عدالتونو ته لاړو عدالتو مې ستاسو خلاف فیصلې ورکړلې ولې چې دلته ستا مشر نشته دی کله ته خپل مشر نشې ټاکلی ته نن یو مشر سبا بل مشر بل ورځ بل مشر نو دغه حالت کېږي جي کېدای شي زما خبرې ډېرې سپینې وي ډېرې هغه وي کېدای شي ما ته یې چاته په دې خبره باندې دُک ورسېږي لیکن زه په ایډوانس کې به معافي وغواړم دا دُک خبره نه دا زما مقیم خان ولې معافي غواړو راځئ چې ولې دا ذموار نه دي زه به دوی لکه دا دونه نازک مزاجه دي چې دوی ته به لکه دا ویم نه چیرې دا د صوبایي څه حالات دی او ستا د وجې نه دي هم دا تاسو ته ما ووي دا تحریک انصاف د 1200 کالو نه په حکومت کې دی د دې نه نوره څه کنټینیوټي کېدی شي پروفیسر نه واخله چا زموږ تپوس MPA MNA سینیټرز چا زموږ تپوس وکړو بھائی زما صوبه کې دا پرابلم دی دا پرابلم ولې دی ولې نه د وفاق نه غوښتی شي نه د صوبایي ګورنمنټ نه غوښتی شي صاحبه نه به تختو دلته مراقبه کوو اور انشاءالله تعالی دکه ځای به ګل ګلزار کوو اور ډاکټر صاحب یوه خبر وکړه رښتیا زما زړه خفه شو یا ډاکټر صاحب سره انفارمیشن نشته دی یا ډاکټر صاحب په اسلام آباد کې ناست نو اسلام آباد سایډ یې واخیسته ډاکټر صاحب دا ولې ونه وی چې دلته نه کم مال په کراچۍ په بندر کې کم کلیر کېږي په پورټ باندې او هغه 25 کیلومیټر کم د سند په خاریه کې تیریږي هغه 2% سیس فالتو ورکوي کم د KPK یا د پنجاب د چا معلوم راسي هغه سند رانه اخلي دا موږ دا ټول خپلې کارخانې پورټ په نږدې کارخانو لګو نو موږ ته دا ټول شیزونه به ارزان پرېوځي دا ته زما ټرانسپورټیشن کاسټ ډاکټر صاحب ډېر زیات دی با باندې ایکسټرا ټیکسز سند ګورنمنټ رانه اخلي که تا په زما پورټ کې مال کلیر کړی دی دا ستا وطن ته روان دی ستا علاقې ته روان دی ته ما ته به ایکسټرا ټیکس به پې کې نو سرجیت په دغه وجوهاتو باندې دلته دا په عوام وروسته راځي اول کارخانهدار سر کم کارخانهدار و هغه ته کم نقصان ورسه ډاکټر صاحب ته هغه ښکاره نه شو ډاکټر صاحب په پېښور په سیمه کې اوکې بدل مقیم خان نازو ډاکټر صاحب بس یو خبره ده دا خو نه ده چې په اسلام آباد بیروکراسي ووایي چې دا د پنجاب بیروکراسي ده لکه خفه کېږو به پرې نه مونږ هم پکې کله ناکله راشو دغه به وکړو پکې که نه زیاتره دا خو نه ده چېرې لکه پېښور کامیاب نشي افغانستان ته ټریډ کامیاب نشي پېښور انډسټریز کامیاب نشي کراچۍ دغه کم انسنټیوز ورکړي نه ورکړي کېږي وغیره د اسلام آباد کې د پښتونخوا باره کې یو نیګیټیو پرسپشن ډېر زیات دی زمونږ انډسټریلیست غل دی زمونږ تاجر غل دی زمونږ چې کوم دی هر یو کس هغه باندې که زه تجارت کوم وي سمګلینګ دی سم تجارت کوم سمګلینګ دی کراچۍ والا که بد هم کوي وی ډېر ښه دی که لاهور والا بد هم کوي وی ډېر دا یو پرسپشن دی د اسلام آباد کې جي نه زما یو خو دا بل د مقیم دا خبرو که دا کلیریفیکیشن ما خو زه خو یو عام سړی یم څنګه چې د مقیم دی زه خو د FBR نماینده نه یم او نه د ګورنمنټ نماینده یم نه هغوی څه کېنم او تعلق هم ستاسو د خیبر پښتونخوا سره دی ما خو یو شي ته ایکسپلین کو چې شاید هغه داسې نه ده چې څنګه تاسو وایي او نور چې تاسو سره کوم زیاتي کېږي هغه په خپل ځای باندې بالکل ټیک دی خو ته راته ووایه چې دا لیډرشپ په طالب اسلام آباد جوړوي که تاسو یې په خپله جوړوئ اول خو تاسو خپل کور ټیک کړئ که نه اول خو چې ستا لیډرشپ راشي دا خبره خو دلته د هغوی پرایارټي اړو دا نه جی ما اورېدلي دي خفه کېږي ما سې انټرپشن پکې راځي د خیبر پښتونخوا نه چې افسر راشي نو وی اکثر پیسې د ګیټو نه بره کړي او خاص دغه کې ویړمبې تپوس کې مونږ به څه ټیم کېږي د دې نه مخکې چې دا تپوس وکړي چې یاره دا میټینګ د څه باره کې دی زه به څه کوم او دویم تپوس دی TIDA بس هم نه راکړي دا ټولې چې دا ستا حل دی زه یو مثال در کوم د دوی دا خبرو کا زه دا منم خو په دې خیبر پښتونخوا دوی دا خبره کوي خو دا دغه خبره کوي که نه دا حیات آباد انډسټریل شیډ ګور خو د پخوا هلته د ماچسو کارخانې دي او یو څو د سټیل مل ته ما ته وایې دا هتار چې کوم دی د خیبر پښتونخوا کې اولې چلیږي
هلته خو مشین میکینګ مشینز دي دا ګدون چې د شیرپو دي په ګورنمنټ کې و نو ګدون خو د پاکستان د ټول نه یو بلاسم بلومینګ انډسټریل سټیټ و اچته لاړو نو چې کوم تا سره وخص شو زه درته وایم چې زمونږ مسله زه یو خبره کول غواړم زه نه د دې ګورنمنټ په حق کې نه د دوی وکیل یم زه ستا وکیل بیا مې زما صوبه ده زما خوره ده زما تا سره همدردي ده خو زما همدردي تاسو په دې ده چې ته ټیک خوشه که نه ته خپل ځان خو ارګنایز کا لکه مطلب دا د څه وکړو مونږ لکه یاره ته ماته وایې چې ستا لیډرشپ دا لیډرشپ خو څه وکړو اوس هغه هم راباندې امپوز کوي که نه دا تبدیلي چې راتله ګوره په ایمان په ځای په ګوته نه ږدو جي دا تبدیلي چې راوستله په مې راوستله د دې الیکشن نه مخکې دا خبرې کېدلې تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د دې نه مخکې چې د مولانو تبدیلي راوستله په مې راوستله زه خو تجربه مقیم سان خبره کې بیا رجوع راځو جی مقیم صاحب شارټ وخت زموږ سره کم دی خو وایي دای یو خبره ډاکټر صاحب لیډرشپ نو زموږ لیډر کله مونږ ایم پی اے ایم این اے سینیټر جوړ کو کنه جی نو هغه په لومبۍ هفته کې خپل بال بچ ښځه اوچته کې اسلام آباد ته لاړ شي وایي دلته امن نشته دی نو زموږ دا خلک د هغې نه دا نشي تپوس کولی که وروره ته خو لیډر زما وې ته خپل ښځې ماشومان دې چېرته بوتللو ولې دې بوتللو نو ولې دا زموږ خلکو کې یا جرأت او د دې نه علاوه مقیم خان تاسو خو دغه یادوئ ستاسو نه بیروکریټس دي هغه هم ماښام مال اسلام آباد ته راځي د هغوی هم ټول کورونه دلته کې دي جي زما کلي کې دی ګورې نه تاسو خو ته خو د اسلام آباد مقیم خان دغه کې دې ولیدې د کم د ډي پي او پورې چې کم دی هغه راځي ماښام اسلام آباد ته جي تاسو جی بجاوئ لیکن دا چېرته لیډرشپ چېرته لاړو د خلک چېرته لاړو ولې تپوس ته کوي چې وروره ته زما ایم پی اے زما سینیټر وې زما بس جی مقیم خان وخت زمونږ سره ختم دی وخت زمونږ سره ختم دی خو که دومره احساس په مونږ کې راغی که نه مونږ ته خو چې څوک ووایي چېرې مقیم خان ډېر بهادر دی بیا مقیم خان چې کوم دی هفته روټۍ هم نه خوري یا چې کوم دی لکه صدیقي صاحب چې کوم دی دا خو بازو شمشیر دی بیا صدیقي صاحب یو میاشت ورته هېڅ هم مو ورکوه دی به لګیا یو هم په دې باندې به خوشحاله وي ډېره مننه صدیقي صاحب ستاسو مقیم خان ستاسو وخت زمونږ سره ختم دی بخښنه غواړم او ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه پروګرام کې مشرکت وکړو ګرانو کتونکو وړه مو پوښت دی خو څوک بس دقه وه چې څنګه زمونږ په وس کې وه هغه مو درته ووایي هغه مقیم خان هم ووایي صدیقي صاحب هم ووایي شاد خان هم ووایي اوس دې خدای وکړي چې په تاسو کې هم لږ احساس پیدا شي چې دا صوبه تاسو اون کړئ ځکه ستاسو په ووټ باندې دا خلک راځي تاسو به ترې تپوس کوئ او تاسو ته ما ووایي چې د یو علاقې تاجر د هغې انډسټریالیسټ وی سل د عمره خو یو د ممره دا دومره اهم خلک دی د بده قسمته خیبر پښتونخوا کې دغه باندې چې کوم دی زمونږ چې وس رسي هم دا خلک تنګو د دې صوبې نه یې وباسو اجازت غواړو د الله په امان